بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمه دې بس بل قانون دی ایتا غدا او ایتا سره والا قانون. دا قانون به موږ په دریو بابونو کې لګو. ګوره د باب افتعال، تفاعل او تفاعل په دې بابونو د فا کلمې په مقابله کې واو راغی یا راغله، نو دغه واو او یا دا به موږ تاکو او تا به بیا چې کوم دی نو په تا کې څوک ورمدغم وکړو. نو ګوره دلته کې موږ مثال صرف چې کوم دی نو هغه د واو راوړلی یا به ورسره تاسو بیا به خپل باندې کوم دی نو ماشومان به پرې پوهېږئ. نو د باب ابتعال دلته کې دي باب ابتعال نه ماضي راغلی ده ایو تعاده. نو دا څو ګوره دلته کې د فا کلمې مقابله کې واو راغلی دی. نو دا واو چې کوم دی نو موږ تا کړله نو څه شو؟ ایت تعاده شو. دا واو موږ تا کړله ایت تعاده شو. نو بیا دا تا چې کوم دی نو موږ تا کې ورمدغمه کړله نو ایتا عاده ته جوړ شو. ایتا عاده دغه شان د باب تفاعل د فا کلمې مقابله کې واو راغی توا عاده توا عاده. نو دا واو موږ تا کړه نو تا عاده. بیا تا چې کوم دی نو موږ تا کې ورمدغمه کړله نو دا ته جوړ شو. نو کله چې د ساکن نه شروع وشي یا دا مشدد دی نو دا په ساکن کې راځي. نو دې ته موږ وایو چې ابتدا به سکون مشکل دی، یعنی د دې نه بیا ټکي ویل کېږي دا. نو موږ به د خپل ځان د دې سره کوم دی نو حمزه وصلي مکسوره راوړو. نو کلم د تا نه مخکې حمزه وصلي مکسوره راوړو دا څه شو؟ اتعاده شو. اتعاده دغه شان کوم دی نو د باب تفاعل د دې تاوان غاده دا و د فا کلمې مقابله کې راغی. نو دا و موږ تا کړه نو د تا غاده شو. بیا چې کوم دی نو دا تا موږ په ځای کې ورمدغمه کړله. ابتدا به سکون مشکله وه، یعنې ویلې کېده نه. نو موږ د خپل ځان چې کوم دی نو حمزه وصلي مکسور راوړو نو دا څه شو؟ اتعاده شو. اتعاده شو. نو دا تا به مشدد وایو، دا غین مو ورپسې چې کوم دی نو څه وایو؟ مشدد به وایو. نو او دغه شان دی دا اته سره کوم دی نو د څه مثال دی؟ د ایته سره په اصل کې. نو ماشوم ته دا مثال هم کوم دی نو څوک یې دا ورته ورپېټ کې دغه شان مثالونه ورته راوړلی او په دې باندې کوم دی نو پوهه کوي.